الرحيم. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا اسماعيل قال رايت بيد عبد الله بن ابي اوفى ضربة كان ضربتها مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين قلت شهدنا دون حنين قال قبل ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب قول الله تعالى ويوم حنين. مکہ مکرمہ چکل فتح شوا نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تی اطلاع رالا چې دا اوتاس خلق او د ثقیف خلق را روان دي او په مسلمانانو حمله اراده لري. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن حضرت رضی اللہ عنہ صحابی د جاسوسه په غرض ولېږه چې ته لاړ شه د دې خبرې معلومات والا، ځکه صحابه په بل غرض نو راغلي، هغوی صرف د مکې د فتح په غرض راغلي. دا صحابي یې ولېږه جاسوسۍ له، دی واپس راغی او حضور پاک ته دا وی چې د حوازن او د ثقیف بعض خلق دا د طائف په لاره کې راځي، ثقیف د طائف په ګوان کې راځي او حوازن هغوی خو را روان شوي دي. نو نبی علیہ السلام مبارک صحابو ته وی چې دی په مونږ راځي نو دی مونږ ورپسې لاړ شو. نو 10,000 صحابه کرام د مدینې نه تلي، 2,000 ورسره د مکې ملګري شو چې کوم نوي مسلمانان دي، نو 12,000 کسان دا روان شو. او دا حوازن او ثقیف چې و دا لږ کسان و، 4,000 تعداد کم و 4,000. نو مسلمانانو وی چې مونږ 12,000 یو، هغه 4,000 دي، نور کله خو به کافر په مونږ ډېر و مونږ به کم و. نو لن نغلب اليوم من قلة، نن به مونږ د قلت د وجې نه چاته مغلوب کېږو نه، لږ نه یو ډېر یو. نو دی چې کله لاړل نو د حنین په حنین د ځای نوم دی او تاس د ځای نوم دی، نو هغوی راغلي وو په لاره و چې مسلمانانو تعداد یې ولیده، نو هغوی هلته غرونه دي، د غرونو په درو کې ورته ناست و او هغه زبردست تیرانداز و، غشو ویشتو والا و. نو صحابه خو 12,000 ډېر شی دی، په یو ډېر لوی جوش کې روان و. هغوی پې د هغه غرونو د درو نه د غشو سم باران وکړ. داسې وویشتل صحابه چې دا ټول منتشر کړو، څوک یو خوا منډې وی، څوک بل خوا منډې وی. ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم. ګوره د الله پاک ځان ته خوښي او لویي نه ده خوښ، تاسو خپل کثرت په تعجب کې واچولی چې نن به مونږ د قلت د وجې نه شکست نه مونو، ډېر زیات یو. ولم تغن عنکم شیئا، اصل مدد خدا الله دی، اس فیدې نه رسوله. وضاقت علیکم الارض بما رحبت، معروح بها ځمکه سره د فراخۍ در باندې تنګه شوه. ثم ولیتم مدبرین. بیا مسلمانان راغون شو او دې خلکو سره مضبوط جنگ وکړه، بیم را کوشو. نو الله پاک مسلمانانو له فتح ورکړه او حنین فتح شو، او د هغې نه پس لږ مخکې او تاسو هم فتح شو، او اویا کافران پکې مردار شو، اویا کافران، او ډېر لوی غنیمت په لاس راغی، ډېر لوی غنیمت. 6,000 خو ښځې او بچي ترې قیدیان کړل، 6,000 ښځې او بچي. لښکر د دې 4,000 سوچ کوه، ښځې بچي ورسره څونه دي؟
نو شپږ زره ښځه بچي ته ګیر کړل 40 زره تیوخان په غنیمت کې راوسته 24,000 ډېر شی دی او 40 زره ګډې چیلې ته راوسته او 40 زره اوقیه دا 40 درهمه د سره او سپین په غنیمت کې واغشتل د دې ثقیف نه او د حوازنو نه د هغې د قبایلو نه او د ټول رسول الله مبارک جعرانه یو ځای دی هلته راوړل او هلته کې دا ټول بند کړل دوی خو شکست ومنته جنگ شوی دی په حنین کې ځکه حنین ورته وایي ورسره اوتاس فتح شوی دی حنین لقه فتح شو اوتاس فتح شو نو الله پاک دقه قرآن شریف او دا شوال و بیا په رمضان کې مکه فتح شوی وه دا په شوال کې بیا وتی دی و یوم حنین اذکر یوم حنین چې خوښ که تاسو ته خوښي پیدا کړه اعجاب پیدا کړه کبر کثرت تاسو بلغتوب لتاسو له څه فایده در نه کړه وضاقت علیکم الارض بما ثم وليتم مدبرین ثم انزل الله السکینة الى قوله غفور رحیم څه وړې خبرې دي پکې هغه را روان دی زه سر پسې شام وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا اسماعيل قال رايت بيد عبد الله بن ابي اوفى عبد الله ابن ابي اوفى هغه صحابي دی چې په کوفه کې اخیری صحابي وفات شوی دی د شپږو اتیاو کالو کې آخر من مات من الصحابة بالکوفة او دا د حدیبیه کې مدې شریبو وی ضربتها زه وهلی شوی ما ها په دې ضربې سره د نبی علیه السلام نه یوم حنین قلت اشهدت حنینا قال بل قبل ذلك شهدت قبل ذلك د دې نه مخکې په ډېرو غزواتو کې ما شرکت کړی دی ها وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق قال سمعت البراء وجاءه رجل فقال يا ابا عمارة او دا کونیه د بره ابن عازب دا ها اتولیت ته تختیدلې وې په ورځ د حنین چې الله وایي ودواقت ثم ولیتم نو ګوره حکیمانه جواب کوي دا نه وایي چې نوم تختیدلې بیا خو دروغو کې راځي که وایم چې تختیدلې هم خو دا زمونږ ښه صفت نه دی دی وایي ما پرېږدوه تیښته دې ته وایي چې بادشاه وتښتي شکست څه ته ویلې کېږي چې بادشاه وروستو شي وتښتي اما انا ز گواهی ورکوم په نبی علیہ السلام چې انهم لم یولی زمونږ بادشاه شاکړې نه ده حضور پاک دغه وخت کې مخکې روانو هغه نه شاکړې ولکن عجله تلوار وکړه سرعان القوم تلوارګندو د قوم الکانو ای تلوار وکړه تیز تلل فرشقتهم هوازنو وویشتل دي لره هوازنو رشق دا چې غشي پې وشیندي او ابو سفیان ابن حارث قصه خو مې درته کړې وه که نه چې په لار کې مسلمان شوی د حضور پاک د ترز وی اخذ نیولی و یا آخذ برأس بغلته د پیغمبر مبارک بغله بیضا د هغې سر نه مراد هغه واګي په سر کې او فحده السلام به فرمایل انا النبی لا کذب د پیغمبر ام لا ذو کذبن یا کذب په معنا د کذاب انا ابن عبد المطلب پلار د کنه یادی چې نیکه مشهور د نیکه ته نسبت کیږي زو سر پسې شه وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق قيل للبراء وانا اسمع عليتم مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين فقال اما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يفر كانوا رماتا اغوی وشتون کې رماخ کې تیرو شاقتهم اغوی اوشندل پی غشي وقال انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب ها وبه قال حدثني محمد بن بشار د حضور پاک سره ډېر لږ کسان پاتې شو ابو سفیان بغله واګې نیولې وې او نبی علیه السلام به زور لګو چې مخکې شي او آواز به یې کو یا للانصار ای انصارو راشي یا اهل الحدیبیه راشي او نیختو صحابه وی چې مونږ بغله نیوله اسې نه حضور پاک اونه لګي و چې مونږ بغله مخکې نه پرېښوده
نو نبی علیہ السلام د بغلې نه کوشو پیاده روان شو وی داسې بهادري موږ د بل چا نه ده لیدې په دغه ورځ چې موږ د رسول الله مبارک لیدلې ده نو بیا صحابه راغونډ شو او ښه مضبوط جنګ وشو هغې له شکست ورکړه شابه وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عمر قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق سمع البراء رضي الله تعالى عنه عن مسعد او سوال وکړه د برا نه واورېدل ابو اسحاق په داسې حال کې چې د هغه نه یو سړي د بنو قیس تپوس کړی و شابه صحیح اخبرتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد فقال لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر كانت هوازن رماة وان لما حملنا عليه من كشف فاكببنا على المنائم هوازن رومات جمع د رامي د غشي ویشتونکي موږ په حمله وکړه انکشفو تښتېدل فاکببنا موږ په غنیمتونو ور پرېوتو پس زموږ استقبال په غشو شو هغوی په درو کې راته کسان کېنولي وی ویشتو ها ولقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعضته البيضاء وان ابا سفيان دې ده کې ابو سفیان راځي کوم ابو سفیان هغه د مکې سردار نه د ابو سفیان ابن حارث ابن عبد المطلب بل د عباس راځي نو دا تطبیق آسان دی یو وخت کې ابو سفیان نیولې ده بل کې عباس نیولې ده شابه وهو يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم لا كذب قال اسرائيل وزهير نزل النبي صلى الله عليه وسلم ګوره بغلې نه کوز شو ها عن بلده وبه قال حدثنا سعيد بن وفير قال حدثني ليث قال حدثني وقيل عن ابن شهاب قال وحدثني اسحاق قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابراهيم بن شهاب قال محمد بن شهاب وزعم عروة بن الزبير ان مروان والمسور بن محمد رضي الله تعالى عنه زعم کوي عروه چې مروان او مسور اخبراه چې نبی علیہ السلام قام حين جاءه وفد الهوازن ګوره دلته کې بیا همغه سوال کېږي چې مسور خو صحابي دی مروان خو صحابي نه دی ګورې مولانا یو نکته درته ووایي مروان کې هم لږ اختلاف شته حافظ ابن حجر دی په صحابو کې شمېرلی دی حافظ وایي دا صحابي دی که د حافظ دی ټیک شي خو بیا خبره جوړه ده وی مروان صحابي دی او بعضې حضرات وایي چې نه د حضور پاک زمانه کې موجود او صحابي دی خو د پیغمبر نه سمع نه ده کړې و جماهیر چې څومره دي منهم الامام البخاري او نور هغوی وایي نه دی تابعي دی او ما خو تاسو ته ویلي د مروان چې د خو ډېر انتهایي درس به کوو د خلکو په اعتماد و ځکه خو حضرت معاویه رضی الله عنه بیا دی د مدینې ګورنر مقرر کړی و د معاویه صاحب زمانه کې او بیا د یزید په زمانه کې هم څه موده د مدینې ګورنر پاتې شو بلکې د یزید د مرګ نه پس چې کله یزید مړ شو څه موده بادشاهي هم کړې ده او بیا ظلمونه ډېر زیات کړي نو که خبره د هغې علما دې نه معلوموي چې ګوره مروان ابرز هم تېر شو که نه چې مروان نقل کوي معلومیږي دا چې دا صحابي دی لیکن ما تاسو ته وی چې راجح دا چې صحابي نه دی نو د مسور روایت مسند دی او د مروان روایت دا مرسل دی شابه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حين جاءه وحده مولانا صاحب دا ټول غنیمتونه ښځې بچي دا ډېر لوی غنیمت و دا جهرانې ته راوړ چې تقسیم یې کړو دې کې اطلاع راغله چې هغه خلق خو مسلمانېږي هوازن او ثقیف نبی علیہ السلام او فرمایل صحابو ته بیا مه تقسیموئ مال مه تقسیموئ ولې که هغوی مسلمانېږي نو واپس به یې قوت نو سره پاسه 12 ورځې 14 تقریبا حضور پاک انتظار و دې درمیان کې د جهرانې نه دا شوال اوس تېر شوی دی شوال تېر شو رمضان هم تېر و شوال دا اوس ذیقعده ده نو حضور پاک د جهرانې نه د شپې یو عمره م وکړه داسې عمره یې وکړه چې د شپې راغی او واپس لاړ جهرانې ته اړو څوک پې پوه نه شو د خلکو دا خیال و که بایتن لکه چې جهرانه کې شپه کړې ځکه که صحابو ته وی چې ددم بیا صحابه هم ټول تلل نظام خرابېده دې کې مولانا صاحب د اواز د څه دی بجلی سمئ ها دې کې مولانا صاحب نبی علیہ السلام دوی رانل تقریبا 14 ورځې تقریبا دوی راونه رسېدل چې راونه رسېدل نبی علیہ السلام صحابه باندې وینځې او ماشومان غنیمتونه هم تقسیم کړل او مالونه خو چې تقسیم کړل دوی راغلل وفد یې راغی وی مونږ خو مسلمانان یو رسول الله مبارک وفرمایل چې تاسو ته خو ما 14 ورځې تقریبا انتظار وکړو
او تاسو رانلې نو اوس خو ما مال تقسیم کړو زمانه دی اوس صحابه دی وی بس مونږ له مهرباني وکړه رسول الله مبارک وتو فرمایل وی ګوره زه رښتیا خبرې کوم دروغ نه وایم داسې کار دی چې اوس زما دی نه شی ما صحابه وله ورکوې مالکان دي که زه ورته وایم او د زړه نی نو زه ولې مجرم کم ځان نو تاسو داسې وکړئ چې یو شی وغواړئ یا دا ښځه بچي وغواړئ یا مال وغواړئ دواړه ترې نشم غوښتی یو به ترې غواړم دی وی انا نختار سبینه بس دا بچي او ښځې راله راکړي نو حضور پاک دا صحابه ټول راغونډ کړل او هغوی ته ووې چې ستاسو ورونه دي ګوره عجیبه الفاظ دي ان اخوانکم جاؤکم جاؤنا تائبین ګوره پرون دشمنانو چې اسلام شروع شو ستاسو ورونه راغلل او زما دا خیال دی چې یو شی وله ورکم نو دا ښځې بچي ورکوم نو که څوک په خوښۍ فیصله کوي د زړه نه شرم حضور دی زما نه مخکې خو به ټولو کې ورکو د زړه نه نو ورکې او که څوک د زړه نه نه ورکوي نو هغې ورکې زه به بدل ورکم د دې نه پس چې کوم غنیمت راشي زه وعده کوم هغې له بدل ورکم صحابه وی قد طیبنا نه الله رسوله چې تا فیصله وکړه موږ د زړه نه ورکو یاره وی تاسو ځان له شئ او مشوره وکړئ حضور پاک غاړه نه بندوله خپله هسې نه زما د مخې دوی د ما لحاظ کوي وړیني نو تاسو ځان له شئ او مشورې وکړئ نو د هر قوم مشر به راشي ما ته بالوئ نو که په خیراتي ورکوې ښه که خیراتي هسې نه پرېږدې زه وعده در کوم چې زه به د دې بدل در کوم خو تاسو ورکړئ نو د قوم مشران یې راغلل حدیث کې دغه دی وایي بس قوم راضي دی نو هغه وینځئ او غلامان یې ورته واپس کړ د دې نه مخکې چې دوی لا نور راغلی نو دې کې د بنو سعد دا ګوره ما وی د طایف نه ګیر چاپېره چې څومره قبایلو ټول یو ځای شو بنو سعد هغه قوم چې حضور پاک پکې د حضرت حلیمه سره وخت تیر کړی دا د بنو سعد وه مرضعه د نبی علیه السلام نو هغې کې د بنو سعد جینکۍ م وې هلکانه مو یو جینۍ صحابو ته وایي چې زه خو ستاسو له پیغمبر خور یم شیما یې نوم و شیماون شیما نو صحابو نبی علیه السلام ته وایي چې دلته یو جینۍ ده خو دا دعوه کوي چې پیغمبر صاحب زما ورور دی وایي تاسو راولئ یاره یې ورته وایي ته څوک یې وایي زه ستا خور یم ما خور دلته څه کوي زما سر نه خور شته دی نه زه خو مور پلار نه یو یم وایي نه زه د حضرت حلیمې لور یم او زما ما تا ته نښه ښیم وایي ته چې مونږ کره وې زه ماشوم وم او ته ماشومې لوبې م کولې تا په ما چک لګولی او ستا د غاښونو داغ زما په لاس پروت دی هغې یې ورته وښاو رسول الله مبارک وجړل زوړ حالت ور یاد شو وی که مو خوښه وي نو دا به پرېږدو دې وخت خلافه فد نه راغلی نو رسول الله مبارک د هغې د خاطره د هغې د قوم چې څومره جینکۍ وې او هلکان او غلامان او وینځې وې ټول یې خوشې کړه نو د هغې نه پس دا وفات بیا راغلی دی دا اوس وایم دا اوږد حدیث چې ما ته پرېږده نبی علیه السلام قامه پاسې حین جاءه چې راغی حضور پاک ته وفد د حوازنو بعضې علما وی 19 کسانو بعضې وی 14 مسلمینه او علیه السلام په جعرانه کې و د مشرانو فسألو سوال وکړه دوی د علیه السلام نه ان يرد الیهم اموالهم او مشر زهیر ابن سرد زهیر ابن سرد ډېر زبردست تقریر وکړو مونږ ته واپس کی مالونه خپل وصبیهم فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم معي من ترون ما سره هغه خلک دي ترون چې تاسو یې وینئ چې هغه زما ملګري دي معي من ترون چې صحابه دي ما سره داسې ملګري دي چې د هغوی د مشورې نه بغیر کار نه کوم هغوی له زه ډېر اهتمام ورکوم واحب الحدیث خوښ د خبرې نه ما ته اصدقه رښتونې د خبرې فاختاروا احدى الطائفتين يا سبي دا قیدیان و اما المال وقد كنت استعنيت بكم ما خو انتظار کړو تاسو ته وکانه انظر حضور پاک ورته انتظار کړو 12 لیله سره پاسه لس شپې 12 یا 14 چې پته وته ولګېدله حين قفل من الطائف چې کله طائف نو واپس شو دا ټول په یو سفر کې شوي دي فلما تبين چې دا خبره واضحه شو دوی ته چې نبی سم غیر رادین الیهم الا احدى الطائفتين قالوا فإنا نختار سبينا
نو پاسد نبی علیہ السلام د ماسپخین نماز نه پس فی المسلمین فاثنى على الله بما هو اهل ثم قال اما بعد فان اخوانكم قد جاءونا تائبين واني قد رايت ان ارد اليهم. الو ها وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. څنګه ہے جی؟ الحمدللہ. نه خیر دی جی، خیر دی جی. آو جی ښه جی ښه بالکل به وکړو. ښه مونږ د زیارت پر ورځ هم کړی دی، زیارت پر ورځ هم کړی دی، نن به هم وکړو انشاءالله، ورته به دعا به وکړو. زه به وکړم جي وبکو. ښه الله تاسو له روغ صحت درکړي جي. مونږ چارسده کې هم ډېر زیات روانې وکړ، چارسده کې هم ډېر وال نه زه خوشحالېږم جي. دعا کوئ جي، دعا کوئ. الله خوشحال سوات کې یو ځای بل ځای ډېر زیات روانې وکړه، طالبانو له باندې بخاري شریف ختم وکړي. ښه صاحب فقام رسول الله صلی الله علیه وسلم فی المسلمین فاستى على الله بما هو ثم قال اما بعد فان اخوانكم غره پرون دشمنانو نن مسلمانان چورونه شو قد جاءونا تائبين واني قد رايت ذبينم دا خبر رويت قلبي دي ان ارد اليهم سبيهم فمن حب منكم ان يطيب ذلك طيب س دله د خوشینه دا کار کوي فليفعل اوديكي ومن احب منكم کسو خوخی ساسونا ان یکون چی دیوی علی حضی پخبل عیسا باندے عیسا دا چی نورکم حتی نعطویہو ایاہو نعطویہو کی تقدیر ناکت دکر دی خوا دا خو بنورکو دا خود سر دی نعطویا عوضہو نعطویا عوضہو ایاہو من بورکو وعدکو من اول ما یفیء اللہ علینا فلیفعل بیادیو کی فقال الناس قد طيبنا ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا ندري منتفتن اشتمن أذل منكم في ذلك ممن لم يأذن چا اذن کو چا غندا فرجعوا واپس يخبلوا خيموتا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم چراو رسي منتمشران ستاسو حال ستاسو عرفا جمد عريف دا د مشر د قوم ته ځکه دی معرفت د مشر قوم کوي چې دا سنګ دی سنګ نه دي څه ضرورت دی سنا. نو فرجع الناس فکلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا دا عرفا واپس نبی کریم صلی الله علیه وسلم فاخبروه انهم قد طيبوا وازنوا هذا الذي بلغني عن سبيها وازن ابن شهاب ورپسې شا قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد بن ايوب عن نافع عن عمر رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثني محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر بن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال لما قفلنا چې واپس شو د حنین نه مناسبت وکړه نو سوال وکړو عمر د نبی علیہ السلام د یو نظر کان نظره چې په جاهلیت کې نظر کړو واپس رالل په مکه راځي کنه چې هغه اعتکاف د یو ورځ یو په اعتکاف چې ما نظر کړو په جاهلیت کې چې د یو ورځ اعتکاف کوم په حرم کې فامرهن بوفائه. ته سوال وکړه چې د جاهلیت نظر خو صحیح کېږي نه هغه وخت کې سړی اهل د نظر نه دی نیت یې نشته کافر دی نو بالکل صحیح ده خو دلته دا طیبا لخاطري چې دی یو نیک عمل دی یو مستحب خودی کنه واجب فرض پې نه دی نو یې پوره کا شابه نور به کتاب الایمان والنذور باب را روان دی بخاری ترمذی دواړو کې هلته به پکې تفصیل کوم دا حدیث به ملته راځي. ها ابن عمر رضي الله تعالى عنه ورواه جرير بن حازم وحماد بن سلمة عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن افلح عن ابي محمد المولى ابي قتادة عن ابي قتادة رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم على حنين فلما التقينا كانت چې موږ ملاقات شو بل سره د مسلمانانو جولان شو جولان خو پیژنې کنه واپس کېدل تا تو شو هغه چې دغه شو بارانو شو وی ما ولید یو سړی د مشرکینو قد علا ابو قتاده وی چې د غلبه کړی په یو سړی د مسلمانانو لاس یو چت کړی علا یده ما مسلمانی وو بس نه غنه ز په ورله فضربته من ورائه ما کافر مشرک او د شانه على حبل عاتقي حبل لسيتوي حبل د سټ رکتوي
د دې اولی دا رسۍ دا چې کوم د مهرې دي پکې په دې مې ووه په توره فقطعت الدرع دون مضبوط مې و چې هغه د زغره اچولې وه د اوسپنو امې پرې کړه او توره د هغې نه دننه ورله او په سټو لګېد دا سړی په ما را متوجه شو دغه وخت لګېدلی خو وجود یې کې هغه ګرمي وه نو فضمني ضمة ما لی زور راکړه دا سا خو ته نه ده ورته هغه وینه لا پوره نه ده ورته زور نو وجدت منه ریح الموت د مرګ یو سامي امې ته محسوس که نو دیکه مې ورکړه پرېوت مړ شو ثم أدركه الموت دې پرېښودم فلحقت عمر سره ملحق شم فقلت ما بال الناس خاص خو څه حال دی خلک خو ټول منتشر شو منډې کې وتښتېدل قال امر الله هو امر الله د خدای فیصله ده عز وجل بیا واپس یو خلک او دې کې ډېر لوی حذف دی واپس شو بیا جنګ وکړه کافرو له شکست ورکړه غنیمتونه حاصل کړه جهرنانې ته لاړل وجلس کېناست نبي علیه السلام په جهرانه کې فقاتل من قتل قتیلا له علیه بینات قتیل په معنا د مقتول سره دی نو دا قتیل په اعتبار د ما یکون وی او یاره د اسې واده نه کوي ګواه وي وله سلب ما یسلب منه چې کوم شی ته استری راغلی دی لکه غټه بهادري وشوه فقلت ابو قتاده وی من یشهد لي ما له به څوک ګویو کې ما خو یو کافر وهلی دی او امې مړ کړی دی او د هغه زغره وه توره وه ثم جلست کېناستم نو قال راوي وی ابو قتاده قال النبي صلى الله عليه وسلم مثله فقمت من يشهد لي لکه ما ګواه به څوک بیا کېناستم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مثله ثم قمت فقال ما لك يا ابا قتاده فاخبرته فقال رجل دا هغه سړي اسود ابن خزاعي دې ناقد ته لیکلی دی وی صدقه دې رښتیا وی وسلبه عندي دا هغه کافر سلب ما سره دی د ما مخکې وهلی دی فرضه مني دې راځي که زمانه چې ما ته یې پرېږدي رانه یې وانهلي که ته به دا خو د یو کس ګوۍ ده نه د یو کس ګوۍ نه ده کیدای شي بل چا مو سره بیا ګوۍ کړي یا کیدای شي چې دغه وخت کې د یو کس ګوۍ معتبرې ځکه دا خو دعوه د اموالو نه ده دا خو صرف توثیق دی نو د ګواهۍ نه مراد به هغه ګواهي مصطلحه نه اخلو یو قسم چې شهادت ورکړي بس دام شاهد شو فقال ابو بکر نه پاسید لا الله بدل دونه نه دې تا راضي نه کی ستا دپاره والله اذن دې وخت کې قصد اونه کی پیغمبر مبارک یو زمري ته د زمرو د الله نه چې ابو قتاده دی یقاتل عن الله عن دین الله د الله او د رسول د دین دفاع کوي ویعطیک سلبه دا قصد اونه کی زمریتوب خود کړی سړی خود وجلی دی مسلمان خود ته به سلب بتاله درکي فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابو بکر دا ولې چې هر چاته خپل شی میلو شي چې د بهادري هغه خفه نه شي او غټه بهادري ده چې دې سبا نورم زور لګوي فآتوه نو هغه ته هغه رجل ته یې ورکړه سلب فآتوانیه ما لی راکړه فابتعت به ما واغش په هغې مخرفا یو باغ په بنو سلیمه قبیله کې دا اول مالو تأصلته چې ما سرمایه کړی دی دې لره جمع کړی مې دې لره په اسلام کې که ته وایې چې دې نه مخکې هم د بلا غنیمتونه حاصل کړي دي نو زه به قید ولګم چې اول مال کثیر اول مال كثير ذو صار بسيشا قال ليس حدثني يحيى بن سعيد قال عمر بن كثير بن اسلم عن ابي محمد المولى بن كتب دق حديث وي ها شبا ان ابا قتاده رضي الله تعالى عنه قال لما كان يوم حنين نظرت الى رجل من المسلمين يقاتل يا امني دي او سړي د مسلمانانو چې قتال کوي او سړي د مشرکانو سره یو بل مشرکو هغه څه چل کو هغه دا چل کو چې دا یو مشرک د مسلمان ځان سره په جنگ کړو او بل ته وي ته پرې شان را شوی وه بل مشرک د شان راغی دې کې دا جمله زیاته را نو هغه د شان وه نو زه په بل مشرک ورلم اما وه یختلوه د سره دوکه کوله یختلو معنا یخدعه من ورایه د شا د مسلمان نه لیختو چې ملک مسلمان نو ما تلوار وکړه هغه چا څه یختلو چې دوکه کوله د مسلمان سره نو هغه چې ما ته وکتل په مې لاس راپورته کړه فرفع یده لیضربني واضرب يده حکایت د حال ماضیه دی ما وه لاس تاغه فقطعتها او کته چې وختي خو سټ یاد کړی دی نو چې سړی پترس اوه کنه نو سټم لګی لاس مو سر پرې کېږي او مې لاس پرې شوم سټ ثم خذني ديوني ولم فضمني ضما شديدا حتى يريدم داس زور هراك
ثم ترکا اے ترکنی فحلل سس شو حلل مانا سس شو ودفعته دکا میں ورکڑا ثم قتلته پدا سر میں ہوا وانهزم المسلمون وانهزم وسروا تختيدم فإذا أنا بعمر بن الخطاب في الناس فقل ما شأن الناس قال هو أمر الله ثم تراجع الناس إلى رسول الله فقال رسول الله من قام بينة على قتيل قتله فله سلبه فقلت ما ویلی التمی پپاسیدم چې بینه طلب کم په قتیل خپل فلما را احد یشهد لی سو جلست ثم بدا لی نو بیا ودرېدم فذكرت امره بیا رانه پیغمبر تپوس کړی دی کې اختصار دی ښه نو ما ورته ذکر وکړه فقال رجل من جلساء سلاح هذا القتيل الذي يذكره چې ابو قتاده ذکر کوي يذكره هغه ما سره دی راضي کدل رضمانا فقال ابو بکر کلا هرگز دی راضي نه کی غلا ابو قتاده لا يعطيه وردي نکی دا سلب یا لا تعطي پیغمبر ته وی چې مور کا دا سلب او سه بغ د قریش لرا چالرا او سه بغ د قریش لرا او سابق او اغلا ورنکه او سابق اصل کی او روایت کی او دابغ دی نو او دابغ خود دوبغ تصغیر دی بعض علماء وی اگر چې زما ذهن نه خلی د دبوع تصغیر دوبیع دی څه شی دی دوبیع خو خیر بعض شارحینو لیکلی دی نو دا دوبغ خو پیژنې هغه کې تصغیر وکړه بیکاره نه دا او سابق یو کمزورې مرغۍ ده او ستا شارحین لیکي اوږده لکۍ لري او معمولی غوندې او لکۍ هر وخت په حرکت کې وهي او چې معمولی غوندې انسان لري نه ونیسي نو تختی نو څه وایي نه دې ورکوي یو او سابق ته خو سابقې یو دې پکې وجلی نه دی څوک مړی کړی دی او تعالی دې درکړي او پرېږدي دي یو زمری د زمرو د الله نه يقاتل عن الله عن دين الله وعن رسوله دفاعا قال راوي فقام فأداه إلي فاشتريت منه تدين مواغش خرافا يو باغ خراف باغ توي دا أول ما لكسيرو تأصلته في الإسلام ذو سرپسيشا دينا پس بیا اوتاس تلا دا حنين نپس جتلا اوتاس تا التم جنگو کا علاقين فتکڑا ها وبه قال حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا ابو سعد عن بريد بن عبد الله عن ابي بردة عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من حنين فاخذ عامر على جيش الى اوتاس فلقي بريد بن نو دې کې په خپل اوتاس کې بیا نبی عليه السلام نو لک خلقونو نو ابا عصوی لګ ابو عامر په یو لخر باندې مقرر کا دا ابو موسی تروکن ابو عامر دې مقرر کا او نومي عبید دی عبید ابن سلیم دی اولیگه دا یمنو په یو لخکر اوتاس تا نو دی ملاقی شو درید ابن سمه سره دا اوتاس مشرو نو فقتل درید مردار شو وهدم الله اصحابه قال ابو موسى وبعثني ويزيمو لقلم دا ابو عامر سرا دی تر سرا پرومیا اویشتلو شو ابو عامر پرکبه دا که پدې کونډه رماه اویش دلره حشمی بنو حشم والا نومي علاء ابن حارث یا اوفی ابن حارث دا کې لیکلي هغه ویش به سهم په بنو حشم قبیله په یو غشي نو کله کې کدا غشي پر رکبه د تر زما کې چې ابو عامر دی نو زور لم فقلت يا عم من رماك فاشار الى ابي موسى فاشار دې کې تقدیر دی فاشار الى الرامي لابي موسى فاشار الى الرامي لابي موسى فقال دقم قاتل دی هغه دومره سختو لګید چې دا کونډه یا اولګید او درون دا غټ رک چی درون چاړه ته تللی دی د قرق د غریب ولګید دا خو په ته ډایرکټ تللی دی دا غټ رک دی اوس هم په لکه چې اپریشن کوي د دې رک په ذریعہ باندې وردن نه کوي وینه روانه شو ما پوه شو ودغم قاتل دی الذي رماني فقصدت ما وتقصتك فلحقته ور پیوسم فلما رآني ولا من دکړي دې تابع شم ما به احیا نه کې تخت خوار شدم یو امتم یوي الا تثبتو فكف ودريدا فاختلفنا من يوبل سره اختلاف وقد ضربي بطورا ما وه اغا وهلم فقتلته ثم قلت رالم لبي عامر قتل الله صاحبك الله دې صاحب ملک قال فانزل غشر نو باسا فنزعت فنزع منه الماء وبته وبدي
دې کونډه کې دننه وبي فقال يا ابن اخي قولوا له نبي صلی الله علیه وسلم وقل له استغفر لي واستخلفني او ابو عامر ذا خلیفہ کلم د ځان په دې خو غریب شهید شو زه خلیفہ کلم فما کوسا يسيرا لګوخه تیر که ثم ماتا نو واپس شم فدخلت على النبي صلی الله علیه وسلم في بيته بیت نه مراد خیمه ده په خیمه کې على سرير پکټ مرمل هغه کټ ته وي چې د کچورو په پاڼو بړېدلې وي په هغه د کجورو د پاڼو پرسه وعليه فراش او په هغې فراش سو یو پوزکې و قد اثر رومال السریر دا او دا پوزکې م راکوټی و پورا کټ باندې نو پروته نو د هغې کټ هغه بون د حضور پاک په ملا لګېده اثر کړی و مزو د سریر په شا او په جنبینو کې فاخبرته بخبرنا او په خبر د ابو عامر چې تا ته سلام ویلی دی وقال او زما دې ترې وی چې قل ووایه حضور پاک ته استغفر لي فدعا بماء فتوضأ ثم ګوره دعا له مودس کړی د آدابو د دعا نه بالکل دی بې او د سم کولی شي خو آداب یې دا دي فقال اللهم اغفر لي عبید نوم یې عبید وکړه لکه ما درته وسوی نوم یې څو عبید ابن سلیم چې ابو عامر یې کنیه ده او دون لاس اوچت کړ رأیت بیاض ابطیه ثم قال اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك أو فوق كثير من الناس فقلت ولي ما لم دعوا غانا فاستغفر فقال اللهم اغفر لعبد الله بن قيس أبو موسى ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما أبو بردوي ويوي أبو عامر لوقلا پیشی پی ابو موسیٰ ترلا او بل ابو موسیٰ لا زور پسیشا پا دقی که بیا پیغمبر مبارک طائف تلا گور حنین فتح شو یو ڈلی او تاس تولی گلام فتح شو نو طائف تلا شابسی قال أبو موسى بن عقبة رضي الله تعالى عنه وبه قال حدثنا حميد سمع سفيان قال حدثنا هشام بن أبي حسين ابنة أبي سلمة عن بها أم سلمة رضي الله تعالى عنه داخل شو په ما نبی علیہ السلام او ما سره یو مخنث ناستو مخنث یا مخنث خونسا مشکل ته دا مخنث دا کسی چې هغه د دې مختلف قسمه لري یو قسم یې دی چې د اندام د سړوم وي او د ښځو وي دواړه اندامونه وي بل قسم دی چې اندام د سړو وي او په اندازه د ښځو لکه د ښځو په اندام غوندې اندام هغې کې بیا سړي اندامي د ده نه څه کار نه کېږي دا مخنث دی نو داسې سړی به کور ته داخلېده ځکه چې د هغه نه خو د هغه شکل د هغه لاسونه د هغه مخ ټول د ښځو په شان دی او څه دغه هم ترې نه کېږي څه کار هم ترې نه کېږي چې ښځو سره به سروانې وکړي نو دا مخنث و هیت یې نوم نو فسمیته ما را دنه اورېدل یقول وی عبدالله ابن ابي امیه هلکه د اسلام قصه خو مې کړې وه که نه دا د ام سلمې ورور و که نه هغه دې په لاره چې مسلمان شي یا عبدالله ای عبدالله ارأیت ما له خبر را ان فتح الله علیکم الطائف غدا که طائف در باندې خدای فتح که غدا مستقبل ته وي سبا حقیقي لري مراد فعلیک بابنة غیلان د غیلان لور په قبضه کې اخلا دغه غنیمتونه به یې که نه نو دا خو په کورونو کې دننه ګرځي که نه د غیلان د دې طائف مشر و د هغه لور بادیه نوم یې بادیه په قبضه کې اله ډېره سربده د عربو به هلکان نري خوښ و جینکۍ به یې سربې خوښې وي فانها تقبل باربع وتدبر بثمان دا په لسو ډېرو مخې ته راځي او په شا په اتو ډېرو شاته دي دا اصل کې دا تدبر باربع تقبل باربع وتدبر بثمان د ډېر سروبوالي نه کنایه ده په حقیقت محمول نه دی خو ده بیا درته حقیقت وایم ادا چې دا مخې له راځي نو څلور د غوښې ډېرې به دله مخې ته ښکاري څو به ښکاري څلور به د غوښې ډېرې درته ښکاري دوی صدیان دي او چې دا خېټه غټه شي نو نیمه یو طرف ته غټه ښکاري نیمه د بل طرف نه غټه ښکاري او چې کله شا کي نو تدبرو بثمان نو اته ډېرې به راته ښکاري ځکه دا صدیان هم دې خوا بارو دي نو دوه به راته هغه ښکاري او دا خېټه چې غټه یو طرف ته او بل طرف ته وځي نو دا خېټه څلور ښکاري دوه یو طرف ته او دوه بل طرف ته او دوی شاته اندامونه دي مطلب دا چې ډېره سربده په دومره سربه به څه کې چل دی راغی دې سره به
معامله څنګه کې نو نبی علیہ السلام چې دا خبره واورېده نو قال النبي صلی الله علیه وسلم لا يدخلن هؤلاء علیکم دا خلک دې په تاسو داخل نشي دا خو ټیک ده چې دې نه څه غلطي نه کېږي زنا وغیره خو لیکن د ښځو البار وایي د ښځو د جنکو الونه وایي قال ابن عیینه وقال ابن جریج چې دا مخنث یا مخنث هیت یا هیتی نومو دا پخوا په مکه مکرمه کې ډېر شي اوس شته پته نشته چې دا څه شو مکه مکرمه کې دا خلکو دا خونسا مشکلات نو پټکي به ښکلې مزېدار والي او شکل د ښځو په شان د دوی خو ویښته په مخ باندې او کونټۍ به ورسره وه بوډاګان به شان به او پټکي به یې په سر و د دې به څه کار و د دې به دا کار و چې کله زنانه د مانځه وخت به شو نو زنانه به یې د مټې نیوې خوا به یې بوتلې زنانه به یې کلکې راونیوې لاس به یې هم تېتا وکړه زه هم چغې کړې سړی ونیوم سړی ونیوم خو سړی نه و که نه دا ډېر شي په طواف کې به ګرځېدل پته نشته چې څه شو دا د نن نه 9 کاله مخکې اوس بالکل غیب دي زه ورسره پسې شم کې دا دي چې وهو حضور پاک محاصره کوونکی د طائف یومئذ ها وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن ابي العباس الشاعر له عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لما حصل رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف فلم ينل منه شيئا قال انك كافرون ان شاء الله فدخل عليهم وقالوا نفقه ولا نفقه وکیلو چې محاصره وکړه نبی علیہ السلام د طائف سره د مرګرو فلم ينل اسیتوان اصل کې دوی څه چلو کو د طائف والا په یو غټه قلا کې دننه شو مسلمانان بارو هغوی په قلا کې هغوی به په غشو دوی ویشتل مسلمانان نشول خدای دې سره بس نو قال حضور پاک فرمای انا قافلون ان شاء الله بس واپس دو دا اوس نه فتح کېږي دې له بله موقع به وګورو زو فسقله دا خبره درن شوه په صحابه وقالوا نذهب مونږ به ځو دا به ملي فتح کړي یو قلا به فتح کوو نه مکه فتح شو تاس حنین فتح شو دا به پاتې وي وقال مرة نقفو قال راوي چې مرة عبد الله ابن دغه سوي صحابه چې نقفل واپس کیږو یعنی نذهبو یا نقفلو معنا یو ده کنه یا فقال اغدو ذا سبال بیا په قتال ورده فغدوا فاصابهم جراح زخمنا صحابه ډېر زخمی شو فقال انا قافلون غدا ان شاء الله نو دا خبره خوخه چې صحابه ته بیا دا نو چې موږ به فتح کړی نه زوبا نو اخذل نبی علیہ السلام چې پرون خو مو تیزه کوله چې ورزو به پې فتح کړي نه ځو نن خو غږ نه کوې لکه زخمیان شو وقاسو بهم فتبسم وقال اول دې تبسم کړي بیا ذهن یا په تبسم او ذهن کې یو بل تعبیر کېږي حدثنا سفيان كله بالخبر خبر سفيان قال اخبرني عمرو قال اخبرني ابو العباس الشاعر الاعمى قال اخبرني عبد الله بن عمر نو بیا دوی څه چلو کو بیا دا چلو کو چې هغوی په غشو ویشتل نو صحابه د سرمنو سورنګ جوړ کړ د سرمنو نه سورنګ جوړ کړ چې په دې سورنګ کې به موږ ورشو نو غشې خو د سرمن نه نوځي که نه نو دیوال له به ځان ورسو نو دیوال به سوري کو ورننه بوځو نو چې دې د سرمنو نه یو اوږد سورنګ جوړ کړ سرمن یې وګنډل یو بل سره او په هغې کې صحابه ور روان شو نو دوی څه چل وکړه دوی اوسپنې ګرمې کړې او په هغه سرمنو د پاسې راوغورځولې نو هغې سره سرمنې ویلې شو سوځېدې بهر کې یو 2 صحابه دي اوس دلته کې را روان دي یو حضرت ابو بکر دی غالبا رضی الله عنه یو حضرت سعد دی اوس به راشي دا 2 کسان دي به دوی په هغه بهادرۍ ځان ورسو چې په غشم ولګېدل خو په قلا په دیوال ور واوړېدل او دروازه یې کولاو کړه چې کولاو یې کړه بس صحابه پرې ورننوتل نو الله فتح کړه ورپسې شه وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عمر قال حدثنا شعبة عن عاصم قال سمعت ابا عثمان قال سمعت سعد ابن ابي وقاص ته ګوره دی اول من رمى بسهم في سبيل الله ما ویلې دی او یو ابو بکر دی نو فعینمو وکانه د ابو بکر تصور اوړېدلی په دیوال تصور معنا سور قلا دیوال ته وایي که نه تصور په قلا په حسن د طائف وناس نور مرګري مو سره خو پهل دوی کړی نو فجاء نو راغلل دا دواړه دا سعد او ابو بکر نبی علیہ السلام ته نه نو فجاء نو راغی بیا پیغمبر مبارک ته چې د الله رسوله دیوال باندې ور واوړېدم
دروازه مې کوله وکړه صحابه ورننوتل شبه فقال سمعنا دواړه وای دا دواړه څوک دي یو سعد ابن ابي وقاص دی او بل ابو بکر دی سمعنا النبي صم دومره لوی صحابه من ادعا الى غیر ابيه ځان منسوب په غیر د خپل پلار ته ته پته را چې دا مې پلار نه دی پخوا خو به دا وکنه یو نه بلاړ وی امې پلار دی زما مور سره هغه زنا کړې ده فالجنة علیه حرامه که مستحل دی خو بیا حرمت دایمي شو مستحل د حرام و کافری او که مستحل نه دی نو دخول ولی په حرام دی شبه وقال هشام اخبرنا معمر عن حاتم عن ابي غالية او ابي عثمان ابي العاليه عن ابي الغالية او ابي عثمان النهدي قال سمعت سعد وابا بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم نو عاصم وی چې تا سره خو دو هغه کسانو گواهی راکړه دی حدیث حسبک بهما ولی اجل بالکل هر چې یو دی چې سعد اول من رمى بسهم في سبيل الله او بل فنزل ان النبي صلى الله عليه وسلم ثالث ثلاثه دیرشتمو د طائفنا یعنی دا دیرش کسانو چې غونډه قلعه فتح کړي سونو دیو یو بل مرګري هغه وته دروازه کوله وکړه نور په ورغله شابه وبه قال حدثنا محمد بن ولاء قال حدثنا ابو سمد عن بريد بن عبد الله عن ابي برده عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه واله وسلم وانا نادر بالجعرانه بين مكه جعرانم ویل شي جعرانم ویل شي شابه ومعه بلال فاتى النبي صلى الله عليه وسلم ربيع فقال لا تنجز هغه باندې سي وته وي ته مال نه پوره کې ما وعدتني پیغمبر مبارک وسره وعده کړو چې مال در کوم نو دا خو په طریقه ورکې لاول به خو مو سو باسي هغه نه پس به تقسیم کوي نه فقال له ابشر خوشاله شي در کوم ابشر هغه وخت کې وي چې څوک چاله یو کار کوي خوشاله شي فقال لقد اكثرت على اوسم چې عرب ولا لاړ شي اوسم او ته دا ما دا کار وکړ او در لې کوي ابشر چې ابشر دې ته وي بس دا دې خبره دلیل دی انتظار وکړه کار دې کوي فقال قد اكثرت تاخذ ما دا ابشر دې تکرار وکړ بار بار ابشر وي او مشي نه کې نو فاقبر د پیغمبر ابشر خو دلته ظاهري معنا دا چې خوشاله شه مال در کوم لیکن د پیغمبر د خلی ابشر بشارت د جنت هم دی بیا ګور چې پیغمبر وي خوشاله شه نو یوازې د معمولی خوشحالي نه دایمي خوشحالي ده نو متوجه شو حضور پاک په موسی په بلال کهیت الغضبان او سوچ خو در کوم صبر وکړه کنه وقال رد البشرى رد کړي اعرابي دي بشرا لنا فاقبل تاسو قبول کړه قال اغيوي قد قبلنا د پیغمبر د خلی زیر خوشحالي ثم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه خلي مبارك وبم واچولي ثم قال اشرب بعدين اسكي وافرق على وجوهكما ونحوركما وابشرا او خوشاله شي په دنیا هم په آخرت ثم لوی منقبت شو دا د حضور پاک ما مستعمل دي فاخذ القذف فعلا نو مسلمي من وراء الستر आवाज وکا پوښ په دې خبرو چې ان افضل علی امکم امور لمفرید کنا ام المؤمنین فافضل لها منها طائفه لغ حسيته ولا پرې خودا بس بکو مولانا ها تاسو له کو مروانی خونه د کړه سیلاب تاسو په علاقو کې ها کړي دي طالبان پکې ګرځي ها په خور شپ قدر والا نو په موټر وې خو کولاو ده نه دا خیالي سین کولاو نه دی دا پوله باندې हाजी پورونه باندې نه استاد صورتحال سره چې وب زیاتی کې کمیږي اوس خو به کمیږي کنه انا بره خو باران باندې اوسه بره نو وې باران بره ما ته چاوي چې بره په کالام بحرین کې وب کم شوي دا پول باندې څوک راغلی چې کولاو دې کې باندې دا خیالي والا ها ها نه پرېږدي ښځه ووایه دا لږ لږ به ووایو ها ورپسې شه بسم الله الرحمن الرحيم باب إذا ألقي على ظهر المصلي قدر أو جيفة لم ترسل عليه صلاته قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أرى في ثوبه دما وهو يصلي وضعه مضى في صلاته وقال ابن المسيب والشعبي إذا صلى في ثوبه دم أو جنابة أو لغير القبلة أو تيمم فصلى
قال حدثنا عبدان قال اخبرني ابي عن شعبة عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون ان عبد الله رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد. قال وحدثني احمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا ابراهيم بن يوسف عن ابي اسحاق قال حدثني عمرو بن ميمون ان عبد الله بن مسعود حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت او ابو جهل واصحاب له جلوس اذ قال بعضهم لبعض ايكم يجيء بسلائم جزور بني فلان فيضعهم على بال محمد اذا سجد صلى الله عليه وسلم فجاء به فنظر حتى اذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعهم على باله بين كتفيه وانا انظر لا اغني شيئا لو كانت لي منعه فرمایي چې اذا القي چې اغرضول شي على ظهر المصلي بس دوس په اخره کې امام بخاری رحمت الله علیه د بعد نجاساتو ذکر کوي مخکې د ابوالو ذکر و یاد دي بیا په غوړو کې نجاست پریوزي بول مای دائم ولاړو کې پریوزي نو دا اوس بعضې مسائل دي چې متعلق د نجاساتو پورې دي سمې وي بعضې مسائل دي چې متعلق چا پورې دي ګور د سیابو باب نه دی د سیابو باب خو وروستو کتاب الصلات کې را روان دی دا بعضې مسائل دي چې متعلق په نجاساتو پورې د هغې ذکر کوي صرف یو خبره درته کوم وروستو به هم تفصیلا راځي خو دلته یې واوره د امام مالک صاحب په نسبت باندې طهارت د صوبې د شروطو د صلات نه دی د امام